دلته پورې خو تاسو پوه شوئ که نه چې دا فری سپین څه فایده ده لکه بره ټاپ باندې چې کوم دا کالم دغه وي روز وغیره دې کې دا ډیټا وغیره نه چینج کېږي دلته زه ولیکم چې دا ټوټل دی یا هر څه ورته لیکم صحیح ده دلته مې ورته ولیکل چې دا زما دغه دی پرسنټیج دی مطلب هر څه لیکل غواړم هغه زه لیکل کولی شم ها نو دا خو به دې نه ډیلیټ کړو خو دا څه نه څه لیول پورې راځي ټول خو یو پیج کې نه راځي که نه څنګه ایم ایس ورډ دی چې لکه یو پیج دی نو هغه یو پیج به راځي داسې نه شي کېدی چې ته وایې چې په یو پیج باندې زه 10 پیجونه وباسم هغه بیا هغه صورت کې کېږي مایکرو به دې جوړېږي بیا نو دا یې څه فایده نشته خو حافظ ته پاره څوک نه استعمالوي که نه استعمالوي دا یې بیا فایده نشته فضول دی بیا نو مسله دغه ده اوس دا وګورئ که دا زه هر ځای کې موف کېږم ما ته دا هماغه شانتې شو کېږي څه مسله پکې نشته چې هر څومره انټریانې زه وکړم نو هر څه ډیټا بدلېږي خو دې ځای کې دا نه چینج کېږي صحیح ده کلیر دی ها ګوډ سارټ هم وشو روز کالم هم کړي دي ورکشیټ وشو مسله خو نشته دلته پورې بیا دې کې ان فری سپین دی چې زه یم بس دا ختم کا نو چې زه لاندې ځم به غیب ان فریز مې کو که نه بس نو دا فریز استعمالیږي دی فایده شته دی صحیح ده کلیر شو بیا ټاپ رو چې کوم دی هغه ته فریز کولی شي یا کالم فریز کولی شم نو اوس ګوره 1 2 3 دا هر سبا مثال ما صبر همدغه یو شانتې را روان یو داسې ده زه کالم او رو دواړه زه فریز کولی شم او دې کې ایټ ا ټایم یو کېږي دا ښکاري فایند ریپلیس دی دا خو ما آلریډي ورډ کې ویلي سمبل یې مو ویلي دي او دې خاص ضرورت راځي هم نه کیلکولیشن کې صحیح ده که نه دا صرف مونږ په یو لپاره وایو چېرې دا فلانې دا ډاکومنټ دی یا دا چل دی صحیح ده سیټینګ دی د سیل سیټینګ چې ته کول غواړې هغه دلته نه کېږي چې نمبر دی هغه جرنل دی بیا ډیسیمل ټو ډیسیمل پلیس دا ښکاري مختلف ډیسیملز راته آپشن یې ښیي چې داسې داسې به دا کار کوي کرنسي ده مونږ سره به دا سمبلې وي چې په دې زه کلیک کوم نو دې کې بلا ډېر کرنسیان سمبلې دي د هر یو ملک شته دی نو پاکستان پکې ګورو چې شته پاکستان خیال فیل شوی دی وي خو صحیح قتل به ورکې غواړي لکه دا بلا ډېر دا اوس لکه چاینیز او جاپانیز چې کوم دی یوان ورته وایي چاینا کې یوان استعمالېږي نو که هر ملک کنټري کرنسي بیله بیله وي نو دا یې دا سمبل یې دلته نه تاسو اوچتولی شئ څنګه مو سټارټ کې هغه ډالر ویلیو مو پټ کړی لکه ساین نو دلته دا مونږ که زمونږ کنټري بیله وي نو مونږ بل دغه هم پټ کولی شو لکه رشیا د هر یو خپل بیل بیل دی دا انډیا خو شته دی پکې او زمونږ ول حساب کتاب نشته لا سرچ کول به غواړي که نه وي به پکې ټیک ده که نه دا بلا ډېر آپشن یې دي دا زه نه سلیکټ کوم نو دلته نه تاسو دا کرنسي سمبل وغیره چینج کولی شئ خو آلریډي چې زه کیلکولیشن کوم پاکستان کې هم نو زموږ ټول حساب کتاب څه کې وي پی کې آر کې وي او انټرنیشنل کرنسي پیسو کې وي که نه ها ګوډ هغه بیا هم ډالرو کې کوو نو بس ډالر آلریډي دی کې ساین شته دی نو دا زموږ نن هم ختم شو انزرټ دی انزرټ به هم ختم شي ټیبل هم آلریډي ویلي دي پکچر هم موږ ویلي دي سکرین شاټ هم ویلی دی شیپس مو ویلي دي اوس خبره ده چارټ ته د چارټ فایده راکوي دی کې ټیکسټ باکس دی ورډ آرټ دی سمبل دي دا موږ ویلي دي هیډر فوټر هم موږ ویلی دی ابجیکټ هم ویلي دي نو دا تقریبا نن ختمیږي هم دا دومره څه ګران نه دی صحیح ده په دې کې دا ټیبل خو آلریډي موږ ویلي دا نه ډرا کوو شیپس موږ ویلي دي چارټ ته اوس راځو د چارټ ډرا کوم وایي کم سټایل کې ته ډرا کول غواړی چارټ صحیح ده نو موږ به هغه ته وښیو چې هغه کالم دي یا هر څه دي دا ډفرنټ دغه کېدی شي نو هغې دپاره به اول زه ډیټا سلیکټ کومه مثال په طور زما دغه ډیټا ده چارټ ته به راشم نو دا ښکاري اوس چارټ کې ویلیوز راته کلرفل دي اول څه نه ښکارېده څه پوهېږي په دې باندې که نه
هماغه نمبر خو ګراف په شکل کې دي بیا داسې لاین په شکل کې داسې کېدی شي څنګه یوټیوب چې کوم دغه وي دا انالیټکس هم داسې وي یا ګوګل شو هغه هم درته دا ښیي چې یاره دې ټایم کې ستا گروث شوی دی فلاني ټایم باندې 100 ته راورسېدو بیا ګراف ډاون شو ویوز ډاون شو یا مطلب داسې نور څه دا ویب سایټ او نو مطلب داسې دا ډفرنٹ چیزونه کېدی شي ګډ تاسو اوس یو ایگزامپل راکړئ هغه هم یو ګډ ایگزامپل ورکړو ها ګډ موبایل ډیټا یوزیج ها ګډ هغه هم کله کم کله زیات خو موسټلی زیاتېږي کمیږي نه مریض ته چې اکسیجن ورکړي ها ګډ صحیح ده ګډ نو مطلب دلته موږ سره بلا ډېر آپشنې دي پای دی په دې کې راته ډفرنٹ کلرز حساب سره ښیي چې دا موږ ته کلرز نه پته نه لګي چې دا ډېر زیات دی دا دی بیا دا دی بیا دا دی دا دواړه نارمل دي لکه دا نیم شوی دی بیا دا نور ټول غرق دي بیخي یا موږ څنګه ویلي دي چې یاره ځمکه باندې څومره اکسیجن او دا شیزونه هغې حوالې سره موږ ویلي دي نو دا عباره کې موږ ته ګډ ویری ګډ همداسې لکه دا خو تاسو خپل ذهن به ماشاءالله استعمالوئ اوس مو ذهن کار کوي نو مطلب په دې شیزونو باندې تاسو پوهېږئ نو دا خبرې دي بیا دې بار دی داسې کې مونږ شو کولی شو چې صحیح حساب دی خو دا بار ډېر نه یوز کېږي ایریا ده دا خو هغه ځای کې زه استعمالوم لکه سیول فیلډ شو یا بل داسې ځای کې دی نو دا ما ته فایده راکوي ادروایز ما ته څه فایده د دې ایریا والا نه نشته دې کې مونږ ته څه فایده راکوي زموږ سیول فیلډ کې چېرې زه به ګورم دلته ډېر کټینګ پکار دی یا فیلنګ که زه فیلنګ کوم نو دا هم بیا نقصان دی که ډېر کټینګ کوم هغه هم نقصان دی نو ستا په خیال کم یو ته سیول ولی که نه هسې د ذهن خو به دې څه وایي که نه چېره دلته کې کټینګ پکار دی لکه کامن سینس ذهن دې څه وایي چې دلته کټینګ ښه دی که فیلنګ او ګراف حساب سره وګوره چې کټینګ زه وکړم ما ته فایده راکوي که نه نقصان به راکوي کټینګ یا ته وایې چې نه فیلنګ وکړم نو فیلنګ فایده راکوي که نه نقصان به راکوي کټینګ ښه دی که نه ته څه ویې لکه کټینګ ښه دی کټینګ ولې ښه دی په دې کې څه پوهېدل دي خو زه دا وایم چې دا مثال غر دی زه سیول انجینیر یم نو زه به دې ته ګورم چې یاره دا کټ کول ماله ښه دي یا فیلنګ دا دي دا زیونه فیل که په دې خو پوهېږي که نه او کټینګ دا دی چې دا بره دغه ټول د کټ کومه نو فایده ما ته کم یو زیاته ده داسې نه دی صحیح که نه ته به روډ موډ نه جوړې نو دغه زه یم چې فیلنګ وکړم که کټینګ یو آپشن خو به پکې وی کټینګ ښه دی کټینګ ولې ښه دی نو فیلنګ به هم کې دا خو نه چې بس یو کټینګ به کې او فیلنګ به نه زه د ذهن به وګورو چې دا څه وایي ښه دی که نه ولې ښه دی صحیح ده ګډ بس زه درته آسان حل ښیم د دې کټینګ ځکه ښه دی ستاسو کاسې راټه دغه مو تو کار مو لګولي خو کټینګ په دې وجه زه یم ښه دی چې دلته نه دا کټ که مثال زه دا لاین سټینډرډ کنسیډر کوم دا 90 نه کم مطلب 85 تقریبا راځي نو دلته نه کټ که دلته واچو دلته نه کټ که دلته لکه فیلنګ مونږ ته کم پروزي که مونږ ټول فیلنګ کوو نو دلته پورې به زمونږ ډېر زیات مټیریل لګي داسې ده که نه که دا ځای چې زه ډکوم نو ډېر زیات مټیریل لګي داسې دلته هم مټیریل ډېر زیات لګي نو فیلنګ مونږ ته نه سوټ کوي خرچه پې ډېره راځي ټایم به هم ډېر لګي ریزنیبل پریکټیکیبل سیفټي کې ورته وایي آیوش کې مو ویلي نیمبوش کې هم دی لکه دا سیفټي ټرمز دي لکه ریزنیبل پریکټیکیبل مطلب دا دی داسې کار وکړه چې پای ټایم هم ډېر نه لګي پیسې دې هم پې ډېرې نه لګي او ایفرټس چې هغه هم کم وي دلته کې ریزنیبل پریکټیکیبل دا دی چې کټینګ وکړه چې فیلنګ کې به دله تباهي وکړي ډېر زیات مټیریل به لګي بیا مټیریل سره ټایم هر څه ایکسټرا لکه کاسټ او ایفرټ هر څه زیاتېږي
دا مونږ ویلې بیا ایکس وائی سکیټرز فارمز کې داسې ډاټ ډاټ دغه کې کېدای شي مونږ سره سټاک دا چې کوم مطلب کامرس وغیرہ دي دا مختلف بزنس وغیرہ دغه شو هغې داسې دغه کولی شي رډار مطلب دا چې جیولوجي یا جی آئی ایس او داسې مختلف فیلډز دي صحیح ده د هغې دپاره فایده مند دی بیا کمبینیشن دی بیا هغې نه پس راځي مونږ سره ټیمپلیټس دي نو ټیمپلیټس فلحال ما سره کار نه کوي نیټ نشته دا موسټلی نیټ سره کنیکټ وي خو دا ما ورته ویلي چې زیاتر دې شیزونه فری نه ورکوي ولې دا هم چا سافټویر جوړ کړی هغه هم پیسو دپاره لکه څنګه ما تاسو مایکروسافټ والا ویلي هغه دا ونډوز جوړوي 4 لیپټاپ کې ونډو پکار وي هغه په دې پیسې ګټي ښه بیا چې کوم دی ایم ایس آفس مونږ یوز کوو دا هم مایکروسافټ والا جوړوي او بل دا دی دا گیمونه چې څوک کوي ایکس باکس که نوم مو اورېدلي دا هم دغه جوړوي دا مایکروسافټ والا کمپنی چې کومه ده مطلب دې ډېر چیزونو باندې پیسې ګټي لګیا دي ایکس باکس چې کم دی 40,000 50 داسې ورپسې دی مطلب او لکه مختلف برانډز پی ایس 4 خو پلی سټیشن ما په خیال بېله کمپنی ده ایکس باکس چې کم دی د هغې نه یم خبر خو ایکس باکس او مایکروسافټ والا دی نو لکه خبره زه د مایکروسافټ کوم چې دی بیل پروډکټس جوړي هغې نه پیسې ګټي څنګه سیمسنګ دی دا صرف موبایل نه جوړوي اے سیم جوړوي خو لیپټاپ هم خو هغه دومره نه مشهور دي بس کېدای شي چې کوالټي ښه نه وي اصل کې دا ګران هم وي په دې ټیکس ډېر زیات دی لکه زه خپله اوس دغه پریفر کوم نن سبا مارکیټ هم اوپو ویوو دی لکه زه خپله موبایل دغه دی زما بزنس نو ما ته پته یې چېرې سیمسنګ زه ډېر کم اخلم هغه بیا خرڅېږي نه ولې هغه ډېر ګران دي څوک یې تپوس هم نه کوي او دا نور چې کم دي ډایرکټ خرڅېږي مطلب دا دی چې مارکیټ یې وي او خلک یې په دې وجه اخلي چې لږ ارزان دي دا یې مقابله کې نور چې کم دي سیمسنګ ډېر ګران دي او هغسې مزه هم نشته خو بیا دا خیر هر چا خپله خوښه وي چې څوک د آیفون یوزر هغه بیا بل مزه ورته نه ورکوي داسې څوک سیمسنګ یوز کړي بس هغه وایي چې نه کار صحیح سیمسنګ به زه اخلم نو دا بیا هر چا خپله مرضي وي چې هغه کم یو دغه استعمالوي نو زه به دا کالم والا سلیکټ کم چې دغه ټیک دی نو دا وګورئ ما سره دا شی شو کالم جوړ شو دا لږ سایز ورته راکموم چې همدې سکرین کې درته وښکاري او دا وګورئ سایډ ته ښیي هم چې دا د دې زی ډیټا هلته ماته شو کېږي لګیا ده دا په ټیبل باندې راځي ویلیوز دغه ته واړي د ګراف ته که نه د ویلیو نه څه فایده کېږي ما ورته نمبر لږ ګران شي که نه ویلیوز دا نمبر چې کم دی دا لږ کیسه ګرانه شي خو چې ګراف کله وي که نه نو دا ډایرکټ ګوره ما ته پته لګي چې دا کم اورنج ټیم دی که نه اورنج مطلب مثال پاکستانی دی یا یو دی یا پېښور والا ټیم دی یا بل څه د کرکټ حساب سره یا بل څه نو ما ته ډایرکټ پته لګي چې دا ټیم چې کم دی ډېر په ټاپ روان دی خو دا نور بس گزاره حال لیکله کم کله زیات کله بیخي غرق شي لکه داسې ډوب شي 0-0 باندې فیل شي مطلب داسې ډفرنٹ لاجکس ما نمبر اعلی نه دي کتلی چې څومره دي او ګراف نو ما ته ډایرکټ اندازه وشي چېرې یا ګراف ډاون دی نو مطلب یا بزنس حساب سره وګورم چې پرافټ زیات دی یا لاس دی یا څه دي ټیک ده که نه نو دا نمبرز خو بس هم وي سایډ ته خو دې نه موږ ته غټه فایده دا کېږي چې ګراف نه ته ډایرکټ آیډیا اخیستی چې چېرې څه چل دی مطلب ګراف که بره شوی دی نو د پرافټ والا بیا به خوشحالي وي که لاس والا دی ګراف بره شوي نو بیا به خفه یې صحیح ده ولې چې دواړه اپ اینډ ډاونز راځي پکې ټیک ده اوس ورته ګورې دلته ځکه ویلیوز بدلوم که نه دا 45 دا اوس 77 کما نو هلته ګورې ګراف کې به دا ګورې دا اورنج والا دی دا بایو والا اوس ګورې دا 45 دی دا 88 کومه دا ګورې یو لاین زیات شو ګراف ته ګورې ښه اورنج والا لاینونو ته ګورې دا بل هم 45 دی دا ما زه دغه وکړو 88 مې کو دا وګوره د بل ګراف هم راوچت شو داسې ده او دا ټول ګراف زه ورله غورځوم اوس ورته ګورې ورو ورو راکمېدل شروع شو اورنج ګورې څه شو اورنج پکې شارټ شو که نه داسې دا اپ اینډ ډاونز موږ ته ډایرکټ دلته نه پته لګي نمبرز نه که ډېر زیاته ډیټا وي نو بیا موږ ته پته نه لګي دا یونیورسټیانې داسې هم استعمالوي چې هغوی خپل پروسپیکټس کې لیکلي وي چېرې زموږ تیر کال د سیول کې مثال دومره ایډمیشن شوي دي او دې کال زموږ سره
ټول های شوي دي. که سٹارټ کې زما بزنس لکه مثال دومره ښه نه خو سلو یا فلانی ډپارټمنټ ترقي وکړه څنګه لکه الکټریکل او دې نه خلک اوړي لګیا دي سیول کې ډېر زیات وي لکه دا ټیکنالوجي حساب سره ټرینډینګ کې دي لکه موسټلی خلک سیول ته راوړي الکټریکل هغه شانتي یا چې کوم میکینیکل دی هغې نه خلک اوړي نوې نوې فیلډ راغلي دي میکاټرانکس روبوټس وغیره نو نوې نوې فیلډ ته اوړي نو چې کم زاړه دي بس هغې کې یو سیول لږ ښه ډیمانډ ده نور ورو خلک هغه فیلډ پرېږدي اور بل ته اوړي لګیا دي نو مطلب دې نه دا اندازې وغیره مونږ ته کہ دې کې څه غټ راکټ ساينس نشته صرف کالمز وغیرہ ډیټا سلیکټ کا انزرټ چارټ پای کې کم سټایل پکار دی بس دارا چارټ ټایټل زور کول شم چیرې زما ایڈمیشن دی یا بل څه دی صحیح ده نو په دې کې صدا سے غټ لاجک نشته چیرې دا څه مطلب دی څنګه کېږي ٹھیک تا کلیئر دی کنه مسله خو نشته ګډ دې کې دا موږ دغه بار نه موږ دا ډیزاینونه سلیکټ کولی شو چې کوم موږ دلته کلیک وکړو نه په دې چارټ باندې نو دا هم د چارټ سره راځي دا که وګورئ دلته دا لاین اونته کې ډرا شوی دی مطلب دیزي نو دیزي پورشن پورې دا چارټ حصې دي کوم موږ دن نه ویل دا دلته بار نه زه ډایرکټ سلیکټ کولی شم ټیک ته دا چارټ زه کوم ډیلیټ مې کو انزرټ زه بار نه دا ډایرکټ چارټ جوړولی شم داسې حساب سره نو ویلیوز یې کم سلیکټ کړه دا ښکاري نو دې کې دا ویلیوز چې کم دي زه چینج کولی هم شم ما ته وایي چې دا مختلف سټایلز کې راتلی شي دا وګورئ ډفرنٹ سټایلز یې دا والا لږ ښه لګي که نه پاکې دا راته پرسنټیج هم کوي چې د دې څومره پرسنټیج دی داسې دي نو دا هر یو موږ ته خپل بیل بیل وښول چې یاره د دې سره حساب روان دی دا وګورئ چې نمبر بدلوم سرکل چې کم دی خپله ځان اپډیټ کوي نو دا لږ آسان کار دی ولې خلک به ول مینول دا چارټ جوړول نو لږ ګرانه شي نو ایکسل کې څه وي دا اټومیټک وي لکه بس کار راته څه شي آسان شي صحیح ده انزرټ کې دا چارټ شو دا پیوټ ټیبل دی دا ورته زه اینډ کې وکړم خو دا لږ ګران دی بیا په دې صحیح نه پوهېږي واټ آټ دي دا مونږ ویلي د ایکویشن هم مونږ پرېږدو چې زموږ څه میتھمیټیشن او داسې دغه فیلډ نه دی چې مونږ پکې څه ډاکټري به کوو لکه دا لږ اونته کې کمپلیکیټډ دی نو په دې وجه دا مونږ سکپ کوو چې ستاسو استعمال کې نه راځي نو بیا فایده نه کوي چې دا کار شو نه در نه هېر شو دی کې ته ونښلي او دا په دې کې هم کنفیوز شي هغه چې کوم دی زده کړي هغه هم در نه هېر شي داسې کېږي که نه داسې کار مونږ نه کوو بیا هیډر فوټر دی دې کې هم هغه حساب دی څنګه مونږ ورډ ایکسل کې کړی دلته هم هیډر فوټرز وغیرہ ته لیکلی شي چې هر څه څه دی پکار دي دلته هیډر دی نان دی ولیکم پیج 1 دی نو پیج 1 به لیکل راځي مطلب دا ټول آپشنز مونږ سره شته دی دلته دی ایکسل کې او ایکسل خو اړولی شي اوس پی ډي ایف ته که نه څنګه واړو ګډ بس هغه درې واړو کې سیم طریقه ده که ورډ نه وي که پاور پوینټ یې که ایکسل یې هر څه وي هغې نه مونږ دغه ته اړولی شو ټیک ده پاور پوینټ کې کېږي هغې کې هم خپله جوړو که نه څنګه دا نیمبورډ سلایډ وغیرہ دا خپله لیکل شوي دي او بس هغې سره پکچر وغیرہ دی اپلای کړي او بس هغه ډن شي دا اینډ کې تاسو ته ویلي انشاءالله ورځ دوه کې دا ورځ کې هم ختمېږي هغې کې هم دا ټول سیم آپشن دي بس هغې کې تش دا دي لیکلو که ته پکې خپل نوم ولیکو راشه هلته ودرېږه چېرې زما دا نوم دی دا چل دی لکه هغه پاور پوینټ همدغه فایدې څنګه دی دا پاور پوینټ دی که نه نیمبورډ دی زه هلته لیکل میکل نه کوم یا یو بل کورس دی زه لیکل نه کوم تنګېږم چېرې دا څه مصیبت دی نو آسان حل څه دی زه ټیچنګ سټارټ کوم نو دا دلته نه زه سلایډ شو کوم همداسې وي که نه چې کله ټیچر تاسو دغه کوي سیفټي والا
زم چې دا د هیزرد دی نوایس دی بیا پای کې دا شیدونه دي مین پوینټس ډېر لیکل پکې نه کوي چې لس لینونه مین د کار خبرې چیرې ټمپرری ډیریشن هیرینګ لکه کې دي چې د غوګونو مسله دی جوړ شي بیا رینګینګ بس غوګونو کې بیا چې ټنګ کې لکه کم سړی ډېر فیکټری ادا سيزي کې کار کې چې ډېر شور ټول ورځ نو هغه ته د مختلف مسلې ورسره وي څنګه کلندر اگزامپل ما خپل درګړم نو سٹارټ کې کنه ټول ورځ چغه وي نو شپې بیا هم دسه خوب کې لګي کنه نو مطلب دا ټولې مسلې جوړيږي یا نوایس انډیوس هیرینګ بیا ټیټنس مطلب بس سر در باندې چورلیږي یا بس आवाजونه درل راځي لکه مثال په تور تاسو ډېر زیات موبایل استعمالو کاس ډېر زیات راځي نو اسی به ځین وای چې کال ته موبایل اوچت کې کال بنوي مطلب دا اسی بس انسان دغه دا سیستم ډیسټرب شنو په دې وجه انسان د بارا لپاک دغه پیدا کړي چې د خوب کې چې دا سیستم ټیک شي بل د ست چرته ټو اور مور د وزنو دا سړی لک فرش شي نو دا خبرې دي صحیح ده کنه ول چې دا ته نه کینو بیا مازغه خرابېږي وره صحیح ده او ډېر خلک دیم لکه فریلانسرز کا تاسو وګوره هغه هم دا سه جون ته رہی خټف جاب کوي مثال ټف مطلب دا د ټولو سکور کې سړی تنگ شي کنه پنټ باندې دا ناشته مو ټولو سکار کوم پیسې هم خډېری راځي بیا مسله سی چې رزه ټولو ناشته مو کور کې دنه بس کمره کې دا سم مصیبت ده نو بس ای دا سې کې میاشت لپاره کله مری دلاړ شي کله بلځي تلکه یا پیسې چډېری بیا بار ملکونو کې ګرځي چې کم بس گزاره حال هم دلته پاکستان کې ګرځي او چې چا سره خډېری هغه بیا سوګیو کې رواني ټور د پاره سوکچر ته رواني بس داس حساب کتابي لکه ټف کارم کې د کپنیانو کې هم داسې ښه کپنیان است تاسو باندې خډېر پریشر راځي چې کار زر کمپلیټ کړ دا ټارګټ پورا کړ چاته پورا کې بیا تا ترکی وزټ در کې د یو کې در کې لکه مختلف اچیومنټس درته خي چې دا اچیو ک بیا وتا ته ټور درکو نو هغه سره سوي کسٹمرز او دا امپلایز خوشاليږي لکه مثال تاسو هم چې تاسو دا ټارګټ پورا کینو تاسو بزو ټرافي در کوم د کورس اینڈ کې اور سره مې یو سو سکلز درته خول چې ردان ته سی وی وغیرہ دا کار اوس نه سٹارټ کې نو ایکسپیرینس د پاره بیا کدا پرمننٹ بزنس جوړوي پارت ټایم اساس خو دا طریقې مې درته خول یا تاسو خپل مهنت باندې ډیپند کوي صحیح ده کنه کلیر دی مطلب دا بیا تاسو باندې ډیپند کوي چې تاسو خپل څومره شوق دی اور څومره مهنت کوئ دا تاسو باندې ډیپند کوي نو دا پریزنټیشن دی دا څه دی دا دومره ګران نه دی په دې کې مونږ لیکل کولی شو هاري دا ما خیره سي ګډوډ وکړو چې زه درته وښیم چې دا صحیح سوال دی صحیح ده کلیر دی که نه دی کلیر هر څه کېږي دغه کې پاور پوینټ کې همدغه ورډ په شانتې لیکلو که خو هغه ورډ کې بیا مونږ بار بار لیکل کوو هغه ټایم لیکل کوو پاور پوینټ کې بیا لیکل میکل نه بس تیار لیکل وروړه دلته ودرېږه پای خبره او که تصویران وغیرہ وښایه که څه لږ ډېر یا خو سایټ ته مونږ ولیکو نو لکه دې نه ټایم بچت کېږي ټیک ده اوس لکه څنګه ما تاسو سټارټ کې ویلي زما طریقه کار د دې کار خولو لږ بدل دی زه لکه بکس نه فالو کوم زه الریډي څه تیاري هم ورته کور کې نه کوم لکه موسټلی چې چراني که نه هغه ایکسپیرینس نه یا رټه لګوي نو هغوی بیا څه کوي اول نه هغوی سټډي پلان ورته وایي پلان به مونږ جوړو چې نن به څه ښایو نو یو لس ګنټې ورته ناست اول چېرې دا به زه څنګه کوم او دا به کم یو کوم کم یو به نه کوم مطلب ډېر ټینشن یې جوړ کړ څنګه تاسو ما ټیسټ والا اگزامپل درکړو داسې ډېر خلک ټیسټ لځي یېرېدلي چې دا خو به زه لس ګنټې کښېنم د شپې به هم زه سټډي وکړم چې نمبر یې مخه راشي نه په یو شپه کې بیا نه کېږي او زه خو همداسې چل لایف دغه کوم مطلب که چېرته ټیسټ له ځم تیاري میاري نه کوم ډایرکټ پې ورځم دا پکې نه چېرې زه به د شپې ښه ډېر سټډي وکړم نو دا سهار به ما ته فایده یو ورځې کار نه دا مسلسل ما شپږ کاله محنت کړې دا کې ما ډېر څه زده کړي ایکسپیرینس نه نو زه هغې په بحاف ډایرکټ ورځم کښېنم هغه ما شکر دی هر یو ټیسټ پاس کړی داسې ایم ایس پی ایچ ډي دپاره ګیټ ټیسټ وي هغې ته خلک ډېر پریشان وي سټارټ کې زه هم لږ یېرېدلی وم چې دا به څه وي بس مایل زه خیر دی خدای به خیر کړي بس لاړم پاس مې کړو لکه یو داسې وي که نه لکه بل تن چې خپل هم کار نه کوي نو بل هم یېروي چې نه دا خو ډېر ګران کار دی ګورې لاړ نه شي ګیټ دپاره نو بس زه هم پریشان وم چېرې دا څه مصیبت دی ولا دا خو ډېر ګران کار دی
چې لاړم مال زمړه بس ګورو به تیاری مېری خو تاسو مال زدا سه نه کوم چې دا ګایډ میډ ورته وګورم که ډېر خلک څه کوي دا شارټ کټس پسې ګرځي پرون مې مابخل تاسو ته ویلي لکه ډېر سټوډنټس ما ته کالو کی دا هغه د کیډټ کالج ته ځم فلاني ته ځم وایي دې دپاره کم یو ګایډ ښه دی مل بس که داسې دا ټول کرنلان به جوړېږي ټول به کمشنر هم جوړېږي په 300 روپۍ کتاب باندې نو بس دا خو بیا مزید دي بس مل زه دلته سټاک جمع کوم بس راځي 300 روپۍ کې کمشنر جوړېږي مل داسې نه وي دا به ته خپل محنت کې دا ګایډ میډ داسې بکواس دی مطلب دی نه څه فایده نه کېږي که داسې و نو بس دا خو چې هر یو تن ګایډ اخلي بس هغه به ډایرکټ سبا له هغه هم کمشنر وي نو مل داسې خو نه کېږي صحیح ویم که نه دا اوس تاسو خپل محنت دی چې څومره صحیح محنت تاسو کوئ او دا ډېر لانګ پروسیس وي مطلب شپږ میاشتې یو کال صحیح سټډي به ورته کوي داسې نه چې بس یو میاشتې زه هم دومره بک مې سټډي کو بس CSS به زه ټاپ کړم دا ګپ نه دی لکه ناممکن نه دی خو ګران دی چې صحیح محنت وکړې نو بیا پاس کولی شو چې محنت نه کوې بیا په ګپ نه پاس کېږي خبرونه ما تاسو ویلي چې څنګه 43,000 خلکو اپلای کړی و پکې 3,000 اپیر شو ټیسټ کې پاس پکې څو شو 323 تنان صرف پاس دي که 43 اپلای کړی و یارېدل چې نه ځم ټیسټ اړو راغلي نه دي 2500 څومره پیسې جمع کړي بس هغه خو ډوبې شوې که نه پای مایي خو بزنس وکړو د 2500 ملټیپلای که لږ دغه سره نو کافي پیسې جوړېږي نو ایجنسی دا ټیسټ ایجنسی وغیرہ د هغې خو پې ښه زبردست پیسې جوړېږي هغې ته خو څه نقصان نشته داسې بورډ کې ته پیپر څو پیرې فیل کېږي هغه خو هغه ته فایده ده داسې یونیورسټي د هغې ته فایده ده چېرې دا خو ښه دی زما دپاره به پیسې ډېرې راځي ټیک ته که نه زما په خبره پوه شو تاسو نو فایل ابجیکټ مونږ اول ویلیو هایپر لینک ویب سایټ لینک وغیرہ څه پکې ایډ کړو دا مونږ ورډ کې ویلي دي پیوټ ټیبل دا ګران دی زه به ورته سبا یو پیره کوشش وکړم چې پوه یې وکړم که پې نه پوهېده بیا به پرېږدو صحیح ده ولې چې که تاسو ته لکه سمجھ کې نه راځي ولکه ګران وي هغه بیا تاسو ته فایده هم نه درکوي مخکې نو د هغې کولو فایده بیا شته که نه ګوډ دا وشولو مخکې ځمه چې دا بس دا ختموم انزرډ والا نن نو دومره څه نه دي پاتې انشاءالله زه هم دې هفته کې کېدی شي یا بل هفته کې ختم شي MS آفس نو هایپر لینک مونږ کړی و اوس دا ګورو لیول وغیرہ زه پکې څه لګوم دا هماغسې لکه څنګه مونږ ټیکسټ باکس وغیرہ وي که نه دا هماغسې حساب دی لیبل والا خو د دې ډېر کم ضرورت راځي صحیح ده بیا لیسټ دی لیسټ باکس دی دا لیست مثال دلته ما سره مختلف چیزونه دي دا غیلا ما لیست جوړ کو سایت کې ٹھیک ده دا ډیر کم استعمالېږي دا چې کم سایت آپشن دي کنه دا ریئر کیسز کې راځي لکه څنګه سیفټي افیسر دي دا نو دي څه کوي صرف چیکنګ کوي چې دلته ناست یم د فلاني ماسک اچولې نه دی اچولې دا کرسیت به پوره دي نه دي پوره لایټس پوره دي نه دي پوره دا انوایرمنټ نو ټیک دی او دا AC لګېدلی که مختلف چیزونه زه وګورم چېرې دا فیسیلیټي شته نشته یس نو کې بس زه چیک ټیک او کراس کوم نو هغه مونږ ورډ کې هم جوړولی شو صحیح ده د ایکسل کې ضرورت نه راځي مونږ ته هم ډایرکټ ورډ کې جوړ کو انزرټ ته لاړ شو ریکټینګل جوړ کړه بس هغه جوړ شو ای باکس کې دننه ته لاس سره ګوډ وکړه یا کراس وکړه که په دې کې هم دا سیم طریقه شته دی خو دا بیا لږ کمپلیکیټډ شي بل دا شیډډ نو آلریډي تور د پاسه تور لیکل نه ښکاري که نو لکه دا مسلې پکې راځي ځکه مونږ دا نه پریفر کوو چې دا مونږ څه کړو وکړو صحیح ده دا ښکاري دا چیک باکس درته زه پوهوم چې د دې څه مطلب دی دا ښکاري دا چیک باکس دی دا وګوره څه لیکل مې ورسره وکړو ورسره ورکوټې خانه ده ټیک کا یا کراس کا نو آسان حل دا دی چې انزرټ ته راشي ریکټینګل راکړه چې هر څومره سایز یې پکار دی ستا سایز ستا مرضي مطابق به راځي دلته ډېر ورکوټې خانه به راځي صحیح ده
نو دا لکه داسې دغه کې موږ سره استعمالېدی شي. بیا بټن مونږ پکې کریټ کولی شو. بیا مونږ ته څه وایي چې بټن کلیک دی او کریټ د دې څه خاص فایده مونږ ته نه راځي. مطلب دا ټول تقریبا داسې چې دا مونږ نه استعمالو موسټلی. صحیح ده. پیوټ ټیبل دی دا ورته زه انشاءالله سبا کوم که پوهېدی پې نو بیا خو ټیک تو که نه پې پوهېدی مازغو مو پې کار نه کولو نو بیا به پرېږدی. ولې چې دا بیا فیلډ باندې ډیپینډ کوي. تاسو ته څنګه ما وویل که نه چې ډېر شیزونه داسې دا صفا خبره لکه دا بیا فیلډ کې زده کېږي. لکه تاسو 4 یو ډګري وکړئ نو یونیورسټي کې دا نه چې بس ته فل فلیش انجینیر یا بل څه مطلب ډګري دی دا ډاکټر یې فل فلیش نه جوړېږي تر څو پورې ته فیلډ ته نه راوتې تا جاب نه کړی تا مطلب ټف ټایم به نه کتلی. مطلب جاب کې هم دا وي که نه چې تا ته به ټف ټایم درکوي او داسې مختلف مسلې به ته فیس کړې او بیا به یو ټایم پس بیا ستا مرضي ده چې ته همیشه دپاره جاب به کښېنه نه ته جاب کې کار زده کړو بیا څه سټارټ کا جاب کا نه ګوډ نو دا خبره او بزنس هم صحیح چلو هل نه صحیح ده که نه نو دا وشو دا ډېر دی زما په خیال. صحیح ده. پیج لیاؤټ کې هم دومره څه نشته دا به انشاءالله موږ سبا کوو او دا شانتې زموږ دا پیج لیاؤټ به سبا ختم شي. نو دلته پورې څه مسله وي تپوس وکړئ مانه حاضر را پاس حصه څه مونږ وویل دی چې هغه ریوایز کې یو تن हाँ गुड चार्ट न से की दा उस वाले ना ड्रा की ऐसे लिख ली थी स्क्रीन बांधे हाँ नो सेल नहीं सेलेक्ट करना ना वही दस ही ग्राफ से जोड़ का दा का मसला था गुड इंसर्ट तलाश इंसर्ट के वचार्ट तलाश आगे के बबिया दा सेलेक्ट चार्ट टाइटल नो कम यो ग्राफ पके तासु दा होता हुई गुड आगे वो पके सेलेक्ट की सही है आगे की भी कम हो ज्यादा सही है गुड क्या ना हाथ तरह पास लगा जिनकी मुंडा चार्ट में बाकी कमर से डाउन वर्ड की हाँ गुड टेबल या पिक्चर शॉट ऑब्जेक्ट का सिंबल इक्वेशन हाँ गुड दा टेक्स्ट बॉक्स देना सेट चिकन दा रहा है दा लिंक اوس دا ऑप्शन में टेक वाला दाम हालांकि دا मोस्ट रेयर केसेस کې همیشه هم موږ نه استعمالو کله کله داسې استعمالول شي آسان حل د څه دی چې تل ته ورډ کې ډرا کې صحیح ده हाँ गुड ठीक था बस सही था क्या ना हाँ गुड हाँ गुड हाँ गुड टिक और क्रॉस सिंग दा मुख्तलिफ ज़ोनों के तासु सेफ्टी दगा के पगार राजी या दा सिंबल जी के पगार राशि तो रेयर केसेस हमेशा मुंग तो दाए ज़रूरत ना राजी गुड देखिए ना वेरी गुड वो से प्रैक्टिस हो गया अलग ग्रांड दिखा एक्सेल का ना से जल्दा पे प्रैक्टिस ना कोई ब्याह औरता मसला भी Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe.